بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې الله پاک مشرکانو ته درست لار ښودله او دا چې تاسو کومې دعوې کوئ د غیر الله د خدایۍ دا ټولې دعوې ستاسو باطلې دي او دا مردودې دي او حق ورته الله تعالی ذکر کوي چې حق دا دی چې کوم پیغمبران علیهم السلام پیش کوي. نو په دې آیاتونو کې د حضرت نوح علیه السلام قصه سره د خپل قوم نه چې هغه قوم د هغه مشرکانو د هغې بیان کوي الله پاک او دا وایي چې قریش او قوم نوح دواړه مشرکان دي بالکل برابر په برابر باندې روان دي هغوی مشرکانه طور او طریقې کول یې دویم کوي. درې واقعات د انبیاء علیهم السلام په دې مقام کې د سوره یونس په دې آخر کې الله تعالی ذکر کوي او دا د دې قصصو دوه فیدې دي. یو فیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکول دي، پیغمبره ته صبر کوه او د صبر تلقین دی ورته چې پیغمبره تسلی حاصله کا کامیابی آخري ستا ده او دی چې تا ته کوم اذیتونه تکلیفونه رسوي نو په هغې باندې لږ صبر کوه. او دویم دا چې مشرکانو ته خبرداری ورکول دي د هغې په خطاکارۍ چې تاسو ګورئ په خطا باندې یئ او بل طرف ته یره الله تعالی ورله ورکوي که تاسو په دې شرک او په ګناهونو باندې همیشه شئ نو هغه عذاب به قریشو په تاسو نازل شي کوم چې په قوم نوح باندې نازل شوی، تاسو بیا د دې نه بچ کېدلی نه شئ. نو الله فرمایل وتلو علیهم اولولا پیغمبره علیهم په دې قوم باندې پر قریشیانو مشرکانو باندې اولولا نبأ نوح هغه خبر د نوح علیه السلام لوی اس قال لقومه هغه وخت چې وویل نوح علیه السلام خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی کئی زما ګرانی په تاسو باندې او ثقیل لګي په تاسو باندې مقامی ادریدل زما او اوسېدل ستاسو په منځ کې و تذکیری بآیات الله او وعظ او نصیحت کول زما تاسو ته په آیاتونو د الله دا په تاسو باندې ګران لګي نو فعلی الله توکلتو پس زما په الله باندې اعتماد دی او ما په الله باندې ځان سپارلی دی. فاجمعوا امرکم پس قص کوي تاسو خپل کار لره و شرکاءکم او تاسو هغه خپل شریکان مصنوعي خدایان او ستاسو رفقای کار هغه ځان سره ملګري کوي. او ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دې نوي کار ستاسو په تاسو باندې پټ ثم اقضوا الیه بیا تاسو جاری کوي هغه فیصله چې ما ته چې کومه تاسو زما خلاف کوئ ولا تنظروني مال مهلت برا کوئ. نو وتلو
دا امر دی د تلا یتلو تلاوتن تلا یتلو تلاوتن دا ناقص واوی دی نو هغه واو دی نه حذف شوی دی لکه د یدعونه چې حذف کیږي یدعو نو دارنګې دا اتلو کې امرو اگر دی نه حذف شو نو وتلو علیهم او ضمیر راجع دی د قریشیانو ته اولو له پیغمبره په دې قریشیانو باندې په دې مشرکانو باندې څه ورته اولو له نبأ نوح لوی خبر د نوح علیه السلام نبأ اصل کې خبر عظیم ته وایي غټ خبر ته وایي اس قال لقومه کله چې نوح علیه السلام وویل خپل قوم ته یا قومي ای زما قوم نو دا یا قومي اصل کې یا قومي دی هغه یې ته نه بیا حذف شوی دا کسره د ما قبل پاګې دلالت کوي ای زما قومه ان کان کبر علیکم کئی درون شوی یا ګران شوی په تاسو باندې مقامی او درېدل زما د وعظ او نصیحت لپاره یا مقامی معنا اوسېدل زما په تاسو کې په تاسو باندې ګران شوي او په ما تنګ شوي او تذکیری بآیات الله او زما وعظ او نصیحت کول تاسو ته په آیاتونو د الله باندې کدا په تاسو باندې ګرانیږي او دا په تاسو سخت لګي نو زه خو به کوم دا کار نو چې کوم به او تاسو ته انتهایی تکلیف دی نو چې څه کولی شئ هغه وکئ فعلی الله توکلتو پس زما خالص په الله باندې اعتماد دی زما ټول اعتماد په الله رب العزت باندې دی توکل دی ته وایي چې استعمال د اسبابو او اعتماد په الله باندې دا دی توکل زما ټول توکل په الله دی اعتماد مې په الله دی زه د الله دپاره کار کوم نو توکل مې هم په الله دی فاجمعوا امرکم راجمع کوي تاسو خپل کار یعنی قص کوي خپل کار که زما خلاف څه کول غواړئ زما د وجلو اراده می یا زما د دې کلي او د علاقې نه د شړلو پروګرام ستاسو نو هغه په ډېره دلجمعۍ سره وکئ او وشرکاکم هغه خپله مصنوعي او جعلي خدایان هم ځان سره وبلئ چې تاسو وایي دا څه کولی شي او خپل رفقای کار هم ځان سره وبلئ او ځان څه په دې کې ملګري کوي په دې مشورو کې په دې فیصلو کې او بیا زما خلاف یو فیصله وکئ یا زما د وجلو کوئ یا زما د شړلو کوئ ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دې نه بیا ستاسو کار په تاسو باندې پټ یعنی معنا دا ده چې تاسو بیا په دې کې لیت لعل نه کوئ هلکه وکو کو نه کو هلکه که دا موږ وکو نتیجه به څنګه دا او غمتن معنا دا ده چې دا دې په تاسو باندې پټ نه وي ملتبس دي نه وي بلکل دا دې په ډاګئ او ثم اقضوا الیه بیا جاری کوي او دغه فیصله خپله نافظه کوي ماته که ما وجنئ او که ما شړئ ولا تنظروني ماله مهلت مه راکوئ دا پیغمبر سره پوجو ټول قوم په یو طرف دی او یو سړی په بل طرف دی او یو سړی دونه زوروري خبرې کوي او قوم ته دونه چیلنج ورکوي دا د پیغمبرانو په الله باندې اعتمادي چې الله زما د حفاظت ذمہداري اخیستې ده الله به زما حفاظت کوي الله به ما ته کامیابي راکوي ځکه دونه زوروره خبره ورته کوي چې بیا هغه فیصله جاری کوي په ما باندې او ما ته بالکل یو سکنډ انتظار ونه کوي او کنا فإن تولیتم که تاسو مخ اړوئ او اعراض کوئ او نه منئ دا دعوت نو فما سألتکم من اجر پس زه خو تاسو نه سوال نه کوم په دې باندې د مزدورۍ زه خو تاسو نه څه غواړم نه
ان اجری الا علی الله، نه د مزدوری زما مگر په هغه چا مگر په الله باندې ده. و امرت ان اکون من المسلمین، او ما ته حکم شوی دی چې شمزه د تابعدارونه، چې شمزه د تابعدارونه. حضرت نوح علیه السلام ورته وایي چې کله دې باوجود تاسو د حق نه منلو نه او په حق باندې د ایمان راوړلو نه ډډه کوئ او مخ ته اړوئ او شا کېږئ، دې ته شا کوئ، د دې خو به دا مطلب نه وي چې ګینې زه تاسو نه په دې باندې څه نوکري او مزدوري غواړم، نو که تاسو یې ونه منئ نو بیا به زما تنخواه بنده شي. نو دا خو زه د تنخواه دپاره نه کوم، دا خو زه خالص د الله د رضا دپاره کوم، دا خو خالص د دې دپاره کوم چې زما رب ماته ویلي دي. البته که زما څه اجر کېږي نو زه د هغه چا نه غواړم چې چا له کار کومه چې هغه الله دی. زه کار د الله دپاره کوم، دعوت الی الله ورکوم، نو که اجر غواړم د هغه نه بیا غواړم، تاسو نه غواړم. چې که تاسو زما خبره ونه منئ نو بیا به تاسو خو ما له تنخواه راکوئ، نو هغه تنخواه به بیا په ما بنده شي، دا یره نشته. معنا دا ده چې زه هېڅ ته نه ګورم، که ما ته تاسو ذاتي طور نقصان راکوئ او که مالي طور نقصان راکوئ، زه نه یریږم د دې نه چې څه کوئ هغه وکئ ځئ. فإن تولیتم، که مخ اړوئ تاسو، اعراض کوئ تاسو، فما سألتکم من اجر، پس زه خو نه غواړم تاسو نه په دې څه مزدوري او تنخواه خو درنه راله نه راکوئ. ان اجری الا علی الله، نه د مزدوري زما مگر په الله ده. ماله دا بدل نوح علیه السلام ورته وایي بدل به ماله الله راکوي. او امرتو ما ته حکم شوی دی ان اکون من المسلمین، زم شم د مسلمانانو. ما ته د الله طرفه دا حکم دی چې نوح ته به تابعداري کوې، ته به زما خبره مني، بس که څوک نه مني نه به مني. حضرت نوح علیه السلام 950 کاله د دعوت او د تبلیغ کار وکړ، 950 کاله. او قرآن ځای په ځای باندې ذکر کړي دي چې دا خلک ما ښکارم راوبلل او پټ مې راوبلل، د شپې مې موله دعوت ورکړ، د ورځې موله دعوت ورکړ. خدا د ټس نه مس نه شو، 950 کاله په دې کې تیر شو. چې کله به یو مشرک مردارېده نو هغه به خپل بچي راوسته او د نوح علیه السلام مخې ته به یې کېنول چې دې سپینګیري به نه منئ، او بیا به مړ شه، بیا به بچو دا کار کو. 950 کاله مسلسل جد و جهد وکړو، فکذبوه، آخر کار نسبت د دروغ وکړو حضرت نوح علیه السلام ته، ویل دروغ وایي بس هېڅ نشته. الله فرمایي فنجیناه ومن معه فی الفلک، پس خلاص که موږ نوح علیه السلام ومن معه او هغه چند افراد مسلمانان په معیت د هغه کې په کشتۍ کې م خلاص کړو. او وجعلناهم خلائفه، او وګرځول موږ دا ملګري د نوح خلائفه، خلیفګان او قائم مقام د دغه مشرکانو چې په دې ځمکه باندې اوسېدل، هغه هم د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړه. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او غرق کړه موږ کسان چې نسبت د دروغ کو آیاتونو زمونږ ته. هغه کسان موږ خلیفګان کړه او آئند نسل انسانی موږ د هغې نه پرې دنیا کې به آبادو. دی نوح علیه السلام ته ابل بشر ثانی وایي، او بل بشر ثانی معنی دا ده چې دی دویم آدم دی، ځکه چې په دغه توپاني نوح دا پرې ټوله دنیا راغلی و او نه مو مشرک او نه مې کافر وجلی و، او هېڅوک نو پاتې شوي په دې ځمکه باندې سیوارې کشتۍ والا نه.
او هغه هم چن افرادو. او دا هم دې مفسرینو لیکلي دي چې دا څونه خلک د نوح علیه السلام سره ختلی دی، 8 کسان هم دي او 80 کسان هم دي، مختلف روایات دي. خدا چې څونه کسانو دا ټول الله د دې طوفان نوح نه وفات کړه او صرف د حضرت نوح علیه السلام 3 زامن پاتې دي او دا دنیا بیا هغه 3 زامنو د نوح علیه السلام نه الله آباده کړې ده. او هغه تفسیرونو ښودلي هم دي چې کم کم قومونه د کم کم زوی په نسل کې راغلي دي، دا ټول قومونه یې د هغه په بچو کې دنده کړي دي. نو دا ابل بشر ثانی دی، دویم آدم دی ده. نو فنجیناه وما معه فی الفلک، پس خلاص که موږ دلره او هغه چې د ده سره و په کشتۍ کې، وجعلناهم خلائف، او وګرځول موږ د نوح علیه السلام او د ده ملګري خلیفګان او نایبان په زیر د مشرکانو باندې ختم او پر ځمکه باندې الله دا آباد کړو. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او غرق کړه موږ په طوفان باندې هغه کسان چې نسبت د دروغ یې کړی زموږ آیاتونو ته. اوس الله پیغمبر ته وایي فانظر کیف کان عاقبة المنظرین، پس وګوره څرنګه و آخر انجام د یرولو شو. هغه خلک چې نوح علیه السلام ورته مسلسل 9.5 کاله یره ورکړې وه او د ټس نه به شوي نه و، د هغې انجام ته د عبرت په سترګو وګوره. که ستا د سترګو کې د عبرت طاقتي، نو د عبرت په سترګو باندې دقه یرولو شو قومونو ته، او خاص کر د نوح علیه السلام قوم ته وګوره چې څونه زورورتیا یې کوله، څونه مقابله د حق یې کوله، څومره په حضرت نوح ته تکلیفونه ورکول، دونه به وو چې به وو شبه شو. بیا به راپاڅو، بیا به خلکو له دعوت ورکړو. د هغې ظالمانو انجام باندې نظر واچوي. څه چلو شو؟ الله د هغې دپاره طوفان راوسته او دا ټوله دنیا د اوبو نه ډکه شوه او په هر غر باندې دا اوبه تقریبا 9 نیزګو په اندازه باندې پر یې غرونو باندې ودرېدې او سیوا د کشتۍ والا نه په دې دنیا کې هېڅ شی پاتې نه شو. دا بعضې زندسر، دا زندسران او حیوانات دا غزان سره نوح علیه السلام سره خېجولي وو، د هغې نه د هغې دا نسل د هغې هم ډېر شوی دی. نو په دې آیاتونو کې یو څو خبرې زموږ او ستاسو مخې له رالي، او هغه دا ده چې تسلیة الدعاة بمثل موقف نوح العظیم، تسلی ورکوي الله تعالی د حق بیانونکو ته او د حق د اعیانو ته الله تسلی ورکوي په مثل د موقف د نوح چې لوی موقف دی. اذ قال لقومه اجمعوا امرکم، چې حضرت نوح علیه السلام قوم ته وایي قص کوي خپل کار، کما وجنئ او کما شړئ، ونفذوا ما تريدون، او نافذ کوي او جاری کوي په ما باندې، عملی جاری کوي په ما باندې هغه چې تاسو څه اراده کوئ. ولې تاسو فوجونه دي؟ انی توکلت علی الله، ما په الله ځان سپارلی دی، او چا چې په الله ځان وسپاره الله ولا کافي دی بیا. او چې په حقیقت کې سړی ځان په الله وسپاري. او ثمرة التوکل شجاعت، او ثمره او میوه توکل علی الله هغه شجاعت او بهادري ده چې سړی په الله توکل کوي، ابه بهادر وي، ابه شجاع وي، ابه د دشمنانو دین نه یریږي. او اطمینان نفس و صبر و تحمل مع امضاء عزیمة، ثمره د توکل شجاعت دی او اطمینان د نفس دی او صبر دی او دغه برداشت دی سره د چلولو د یو کلک ارادې نه. او نمبر 3 دعوت الله لا ينبغي ان ياخذ الداعي عليها اجرا،
الا للضرورت. دعوت الله پکار ندی اگر داعی ته چې په دی باندې چانه مزدوری والی، په دی باندې د چانه اجر والی. هر پیغمبر چې راغلی دی هغه قوم ته دا ویلي زه تاسو نه په دې مزدوري نه غواړم الا للضروره، مگر ضرورت بل شی دی چې د داعی بچی دی زنانه ده هغه به خوري سکي، نو داعی به دعوت کار کوي که د هغې دپاره به مزدوري کوي، نو داعی به چې د دعوت په کار بند دی نو د ده بچي به د بیت المال نه خوري. څنګه چې حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شو، په سباله باندې تان په اوږه باندې اخیستی و، د هغه تجارت د کپړې و او د مدینې بازار ته حضرت عمر والا مخې ته راغی، د پیغمبر خلیفه څه کې زم که د بچي مې دي هغې دپاره به چېرته حلال روزي نه ګورم. هغه ویل نه راستون شه، تا ته خو د مسلمانانو ډېر لوی کار حواله شه، ته به تجارتونه څنګه ستا د بچو انتظام به د بیت المال نه کېږي او ته به د مسلمانانو دپاره کار کې الا للضرورتي کې دې ته اشاره ده. د علماو کې یو عالم ته چا دا خبره وکړه چې لکه تاسو خو اجرت نه دا کوئ، خاص کر احناف علماو دا دغه دی چې سړی به اجرت نه اخلي، نو تاسو څنګه په دې درس و تدریس باندې دا اجرت اخلئ؟ هغه ویل چې بچیا زه خو په درس او په تدریس باندې اجرت نه علم، زه خو د درس او تدریس دپاره اجرت علم. پوهېږئ په دې باندې دا زه دا تنخواه د دا اجرت دا زه د دې درس دپاره علم، چې که دا نه علم نو دا درس رانه پاتې کېږي. دا خو زه په درس علم نه، درس دپاره یې علم. نو دا جایز عمل دی، اگر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې قائل دی چې نه به علي سړی، خو متاخرین علما امام شافعي او دا کشران مجتهدین او بالخصوص د امام ابو حنیفه شاگردان قاضي ابو یوسف او محمد هغې وایي چې جایز دی. او د هغې وجه دا ده چې د امام ابو حنیفه په زمانه کې بیت المال د مسلمانانو فعالو او داعیانو لره، عالمانو لره، امامانو لره د هغې نه باقاعده تنخواګانې وي، د هغې د بچو کفالت په بیت المال نه کېده. کله چې وروستو زمانه راغله او ظالمانو مسلط شو، بیت المال ګډوډ شو، نو بیا علماو له چا څه نه ورکول، مدرسینو له چا څه نه ورکول، نو متاخرینو علماو فتوا وکړه چې اخیستی شي. او دې وجې نه علما لیکي چې که دا د ابو حنیفه شاګردان د ابو حنیفه په زمانه کې وی نو دوی به هم فتوا کړې وه چې مالی، او که ابو حنیفه د خپلو کشرانو شاګردانو زمانې ته وروستو پاتې شوی وی نو هغه به هم ویلي وی چې وادي دي. داسې حالات بیا خراب شو. او بیان سوء عاقبت المکذبین بعد انذارهم و تحذیرهم، په دې آیاتونو کې دام راله د دې خبرې بیان چې دا دروغجنو آخري انجام څه شو، پس د هغې نه چې پیغمبرانو یرولی دي، پیغمبرانو ورته انذار کړی دی، یعنی اعلام مع تخویف دی ته وایي انذار ته، هغې ورته کړی دی او د هغې باوجود یې نه دي منلي، نو انجام یې څه شو؟ قوم نوح الله په طوفان غرق که، عادیان الله تعالی په سخت سیلۍ باندې هلاک کړه، سمودیانو ته الله بدترین سزا ورکړه، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا. او دغسې قوم لوط الله تعالی په هغې د هغې آبادۍ نه سکورې کړې، او قوم شعیب باندې مختلف قسم عذابونه الله راولېږل. وګوره څرنګې دی آخر انجام د دروغجنو او د هغه خلکو چې نسبت د دروغې کو الله ته. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي، دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل